السلام علیکم ګرانو کتونکو، ناصر زاده یم. د غر په لمن کې د یخو اوبو د شور خواته تاج محمد لالا لګیا دی. د خپلې لاسو په مشینرۍ باندې د لاسو د لرګي لوښي سازوي. تاج محمد لالا دا لوښي څنګه سازوي؟ د دې دپاره یې مشینري څنګه لګولې ده؟ کوم لرګی په دې کې استعمالیږي؟ دا پوښتنې کولو دپاره مونږ راغلي یو ګرلې بیلې ته د تاج محمد لالا خواته. تاسو یې هم زموږ سره په ګډه واورئ. تاج محمد لالا دا راته ووایئ چې دا خیال هم څنګه راغی، دا سوچ هم څنګه راغی او دا کسب ستاسو نه مخکې چا کوو؟ لاول کې زما والد صاحب استاد و، جمروز خان نوم یې و. بوشهرۍ درې ګرکوي کې به اوسېده. هغوی دا کسب یې زده کړی و او هغوی نه بیا وروسته زما والد صاحب یې زده کړ. تقریبا د 2000 نه دېخوا بیا ما په خپله دا کار شروع کړی دی او زما ورور یې هم کوي، وروڼه مې هم کوي او زه یې په خپله هم کوم. دا خو د لاسو محنت دی او دا مشینري چې موږ جوړه کړله نو موږ په خپله جوړه کړله. د اوبو دپاره یو ناوه لګوله، بیا مو ته لاندې یو لرګی لګول، هغې کې مې فرې فټ کړلي، هغې نه دېخوا سره بیا بل یو لرګی لګول دی. د هغې په ذریعه باندې دا لوښي موږ سازوو. دا زموږ د معاش یو ذریعه ده. په دې کې موږ ډینر سیټ هم سازوو، دا غټ خانکي پکې هم سازوو، لسۍ دپاره پکې منداوان هم سازوو، اخروب چې ورته وایي هغه لرګی پکې زیات استعمالوو. توپ لرګی پکې استعمالیږي او په دې باندې مختلف ټایم لګي، په بعضې باندې ګنټه ولګي، په بعضې باندې ورځ ولګي، بس د هغه وخت مطابق کار کېږي. دا زموږ د لاس جوړ کړی شوي کوم لوښي چې دي پاکستان په هر یو شهر کې چلېږي. ډیمانډ یې ډېر دی، خلک یې ډېر غواړي. زمونږ خو زیات دی بازارونو ته وړو، په بازارونو کې زمونږ خپل ګاهک یې هغوی له ورکوو او یا راته خلک رابطه راسره کوي یا په خپله راشي هغوی په خپله وکړي. د دې قیمت تقریبا مخکې خو ښه و، د 6-7-8 هزاره پورې به چلېده او اوس 16,000 نه مال 18-20 پورې چلېږي.